عجیبه خبره خدا ده چې کله دا کار مسلمانو کې نوي دا مسلم ټیرریزم دی، اسلامي فانډامنټالیزم فناټیک او اسلامي دهشتګردي ده. خو چې کله دا کار یو عیسایي کوي دا اکټ اف وایلنس دی، دا ټیرریزم نه دی، دهشتګردي نه، اکټ اف وایلنس دی، دا د تشدد یو عمل دی او دا د یو فرد انفرادي عمل دی. د دې عیسایانو سره یا مغرب سره یا یورپ سره هیڅ قسمه تعلق نشته. عجیبه خبره ده، دا اکټ اف وایلنس دی. یو سړی ټوپک رالي د جماعت نشاندهي کوي د دوه مسجد النور مسجد لینوډ د جمعې د مونځ انتظار کوي، بیا د هغې ویډیو جوړوي. دا ویډیو جوړول د دې خبرې ثبوت دی چې شدید قسم نفرت او تعصب اسلام سره لري. دا ویډیو د دې لپاره لا یو ویډیو جوړه کړې ده چې ټولې دنیا مسلمانانو ته پیغام ورکړي چې مغربي دنیا کې اوسي چې ستاسو دلته محفوظ نه یې، تېښته کوئ د دې ځای نه. د خوف پیغام، د یرې پیغام چې ورکړي او په خپل ټوپک باندې چاپېره لیکل کړي دي. تقریبا 12 مختلف قسمه څیزونه یې پرې لیکلي دي. هغه خو ډېر تفصیل دی، زه تاسو ته صرف 2-3 د هغې نه چې هغه په خپل ټوپک څه لیکلي دي. یو د خپل ټوپک په مګزین، د خپل ټوپک په کندا او د خپل ټوپک په شپېلۍ باندې چې کوم څیزونه لیکلي دي په هغې کې یو لیکلی دی خلافت بني امیه چاورس 732 عیسوي. دا یو ډېره تاریخي واقعه ده، په دې ځان پوهه کړئ. د افسوس خبره خدا ده چې زما دشمن ته تاریخ یاد دی او ما خپل تاریخ هېر کړی دی. 732 کې د بنو امیه خلافت و. 732 کې مسلمانانو سپین قبضه کړ او د سپین په لار فرانس کې داخل شو او د سپین په لار فرانس کې چې داخلېږي نو لومبۍ آبادي د هغې راځي، د هغې نوم دی ټورز. فرانسیسي کې ورته توغ وایي، ټورز. نو مسلمانان د جنرال عبدالرحمن په قیادت کې د سپین نه فرانس ته داخل شو او لومبۍ کله چې د هغې کوم راغی ټورز و. په دې ټورز کې 732 عیسوي کې یو جهاد وشو او په دغه جهاد کې مسلمانانو ته شکست وشو. دومره مسلمانان چې هغې کې تابعین و، تبع تابعین و، په ګڼ تعداد کې شهیدان شول چې خلک وایي چې اوس هم د هغه ځای نه ټورز چې د هغه کلی چې دی د مسلمانانو د هغه مقبرې نه د قرآن تلاوت راځي. بلاد الشهدا، مارکای بلاد الشهدا ورته وایي، دربار شهدا هغې ته وایي. دومره زیات شهیدان پکې شو چې د شهیدانو دربار هغه کوي ته وایي. زما دشمن ته 732 هم یاد و، ټورز هم ورته یاد و، خلافت بنو امیه هم ورته یاد و. په هغه ټوپک چې په کوم ټوپک باندې زما میندې خویندې، زما رونه، زما بچي د الله په کور کې قتل کړو، وینې توی کړه، په هغې باندې خلافت بني امیه 732 او ټورز لیکلی. دویم نورې پینټې څه لیکلي، خو دویمې چې پسې لیکلي هغې پې لیکلي خلافت عثمانیه 1683 ویانا. خلافت عثمانیه 1683 ویانا. دا یو اهمه واقعه شوې ده. په 1683 کې ترکیان مسلسل په یورپ کې فتح کوله، فتح چیکوسلواکیا، بوسنیا هرزګوینیا، سربیا، بلغاریا، رومانیا، پولینډ، دا ټول فتح کړل او ویانا ته ورسېدل. ویانا ته تاسو نن د یورپ نقشه راوالئ، په ویانا ګوته کېږدئ نو ویانا قلب یورپ دی، هارت اف یورپ، سنټر اف یورپ. ویانا د آسټریا دارالحکومت دی. ویانا ته ورسېدل، آسټریا ته ورسېدل او د آسټریا محاصره وکړه. انګریزانو تاریخ نګارو ډېر د خوب په عالم کې لیکلي دي دا خبره، سړي ته دې مزه ورکړي، مزه. انګریز تاریخ نګارو د ویانا محاصره ډېر د خوب او د یرې په کیفیت کې لیکلې ده او دې لیکلي وہ وقت بڑا ہی خوفناک تھا
जब तुर्कों के घोड़े वियना की दरवाजों पर अपनी दुम हिलाते थे। वो वक्त बड़ा ही खौफनाक था जब तुर्कों के घोड़े वियना की दरवाजों पर अपने दुम हिलाते थे। 2 میاشتې वियना محاصره हुआ, شدید برفباری हुआ, شدید یخني हुआ او د موسم د شدت د وجې نه ترکیانو ویانا فتح نه کړه او معاهده وشوه. دا ډېر ظالمان دي چې ترک د خپلو چاوړیو نه فوج ویسته یورپ طرف ته او بغیر د فتح نه واپس راغله. په لومړي ځل باندې دا وشوه. تاریخ نگار وایي چې دا آخري اډوانسمنټ او پیشقدمي وه د ترکو په یورپ کې. د هغې نه پس د ترکو پیشقدمي ختمه شوه, پسپایي شروع شوه او د یورپ پسپایي ختمه شوه, پیشقدمي شروع شوه. 1683 ټرننګ پوینټ دی. 1683 فیصله کن کال دی چې د ترکیانو پیشقدمي او فتح ودرېدله او د یورپ پیشقدمي او فتح د هغه ځای نه شروع شوه. ترکیانو یو حکم جاری کړی چې یورپ کې به چا سره معاهده کول. تاسو زموږ تاریخ ته دا وګورئ مشرانو, یې خپلو بچو ته ووایئ. ترکیانو دا حکم جاری کړی چې لفظ سلطان به صرف د ترکي بادشاه استعمالي. دی پابندي لګولې وه چې د یورپ یو بادشاه به ځان ته سلطان نه وایي. د ځمکې په مخ به یو سلطاني او هغه به د مسلمانانو سلطان. لفظ سلطان به د ځمکې په مخ یو حکمران نه استعمالي. د یورپ بادشاهانو ځان ته سلطان نه شوی. دا راجاګان, دا صوبیداران, دا گورنران, سلطان خو یو او هغه سلطان روم و د خلافت عثمانیه خلیفه و. 1683 کې چې کله د ویانا محاصره ناکامه شوله او کومه معاهده وشوله, په هغه معاهده کې په لومړي ځل د آسټریا د حکمران دپاره لفظ سلطان استعمال شو. لفظ سلطان 1683 ویانا خلافت عثمانیه. دی د خپل کلاشنکوف په مګزین باندې لیکلي وی دا لیونی دی, دا لیونی و. وی د ده په عقل کې فرق و, د ده په عقل کې فرق دی. دا خو ډېر طاقتور تاریخي شعور لرله. د ده د نفرت شاته خو تاریخي پس منظر دی. د ده د تعصب او د دهشتګردۍ شاته خو 1400 کاله یو تاریخي پس منظر او تاریخي شعور دی لري. دا یو ریلیجسلی موټیویټډ ټیرریسټ, ریلیجسلی موټیویټډ ټیرریسټ و چې دا د مسجد النور او مسجد لینوډ کې دا د دهشتګردۍ دا واردات وکړ. محترمو, خوف کی دی, خوف کی دی. پخپله د یورپ او د امریکې ذرایع دا وایي چې په کم تیزۍ سره اسلام خورېږي په دې یورپ کې, نو په دې سده آخره ته به داسې وخت راشي چې بغیر د یو کارتوس چلولو, بغیر د یو توپې ډزولو, بغیر د یو کس د وینې تویولو یورپ په ټول د اسلام په جولۍ کې پرېوځي. دې ته وایي اسلاموفوبیا, دې ته وایي اسلاموفوبیا. دا د اسلام خوف دی, خوف چې اسلام بغیر د ټوپکه, بغیر د کارتوسه, بغیر د توپې چلولو, بغیر د وینې تویولو یورپ باندې قبضه کوي. جوماتونه روان دي, چرچونه خلک خرڅوي, مسلمانان یې جوماتونه پکې جوړېږي. د قرآن پیغام روان دی, کنورژن اسلام طرف ته رجوع ده, خلک مسلمانان کېږي. دې وخت کې صرف په فرانس کې د 15 سال نه کم عمر بچي 33% مسلمانان دي. 33% د فرانس د 15 سال نه کم عمر بچي مسلمانان دي. دا د اسلام خوف دی, یره ده. دا د اسلاموفوبیا ده. په دې دهشتګردۍ باندې د اسلام دا پیغام, د اسلام دا مخکې تلو والا قدمونه دا نشي رکاولی, دا نشي رکاولی. او د هغې دوی ثبوت دا دی چې د جمعې په مونځ کې دا واقعه وشوله او د مازدیګر په مونځونو کې په اسټرالیا, په نیوزیلینډ, په یورپ او په امریکا کې د ټولو نه زیاته حاضري وه په مونځونو کې او په جوماتونو کې. دا خوف, دا یره, دا دهشتګردي, دا خو مونږ زموږ عزم تازه کوي, زموږ په خپله عقیده باندې ایمان مضبوطوي. عزیزان, مونږ ټول د دې امت حصه یو, مونږ د دې امت ټوکړه یو. اسلام سره وابستګي پکار ده, قرآن او سنت سره وابستګي پکار ده او د خپلو بچو ته, د خپلو کورونه دا د قرآن
په دې نور باندې منور کول پکار